ضربت واكرمت زيدا ضربت وی دا زیدن زما مفعول دی، اکرمت وی زما د دواړو جګړه ده. نو همیشه د دو تنو چې خپل مابین کې جګړه نو قاضي ته راځي چې قاضي صاحب د دو زما په دې ځمکه جګړه ده، دی وی زما ده، دویم زما ده. نو قاضي بیا باقاعده مدعي ته وی بینه دې سره که بینه وي خو ټیک ته کنې لکه. نو دارنګې د نحوې طالب هم قاضي دی، تاسو ټول قاضیان یې. دا دوه ضربتو اکرمتو تاسو ته راغله جاړي، ضربتو وی زیدن د ما دپاره مفعول یې اکرمتو، دواړه یو بل باندې سر ماتئ. ته به چا ته حق ورکوې؟ نو بصري وایي د اکرمتو ته حق ورکړه، ضربتو اکرمتو زیدن، دا زیدن د اکرمتو دپاره مفعول کړه، ځکه چې دی قریب دی. الحق للقریب، حق د قریب دی. بصري کوفین وایي نه، ضربتو ته عمل ورکړه، ځکه هغه مخکې راغلی دی السابقون السابقون اولئک هم المقربون. السابقون السابقون چا چې په رسول الله د ټولو نه مخکې ایمان راوړو، لکه ابوبکر صدیق او بیبي خدیجې، دا د ټولو نه زیات مقرب دي، ځکه هغه مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملګری و. نو اسلام ته سبقت کوونکي دا به په جنت کې د ټولو نه مخکې داخلي. نو هغوی وایي ضربتو مخکې راغلی د ده حق دی، اکرمتو خو وروسته راغلی دی. نو د دوی مابین کې دا جګړه ده. او د عاملینو جګړه به کله نه کله په فاعل کې وي. ضربني و اکرمني زیدن، ضربني وایي دا زیدن د ما دپاره فاعل شي، او اکرمني وایي ما دپاره مفعول کې ولې جګړه نه ده؟ مفعول هر یو سره خپل خپل مفعول راغلی. ضربني کې دا نی مفعول دی او اکرمني کې نی مفعول دی. نو مفعول هر یو سره شته، فاعل نشته. نو ضربتو ضربني وایي چې ما دپاره د فاعل او اکرمني، نو دا جګړه پته کې شوه. او کله به جګړه مفعولیت کې وي، لکه ضربتو و اکرمتو زیدن، هر یو وایي چې زیدن د زما لپاره مفعول شي. او فاعل کې ولې جګړه نه ده؟ فاعل موجود دی، فاعل موجود دی. کله به رنبنی فاعل غواړي او دویم به مفعول غواړي، لکه ضربني و اکرمتو زیدن. ضربني وایي دا زید د ما دپاره فاعل شي، او اکرمتو وایي چې ما دپاره د مفعول شي. کله به رنبنی مفعول غواړي، لکه ضربتو و اکرمني زیدن. ضربتو وایي دا زید د ما دپاره مفعول شي، او اکرمني وایي نو څو صورته شو؟ په دنیا کې د تنازع څلور صورته دي، پنځم صورت نشته. که چا طالب پیدا کړو 5 روپۍ انعام دی. دې ته وایي تتبع استقراء. په تتبع استقراء سره نحویانو د خدای په خدایۍ کې د تنازع د فعلانو دا څلور صورتونه ګورېدل. پنځم صورت چېرته پیدا نه شو. که تاسو که خدای داسې یو زلمی پیدا کړي چې یو پنځم صورت پیدا کړي، انعام به وګټي 5 روپۍ. فلیتبادر من شاء، څوک چې غواړي دی ته سوچ وکړي شپې ته ورشي. نو څلور صورته دي صرف د تنازع. یا به دواړه فاعل غواړي، یا به دواړه مفعول غواړي، یا به لومبنی فاعل غواړي او دویم به مفعول، یا د دې عکس. یعنې لومبنی به مفعول غواړي او دویم به فاعل غواړي. ته به څه کوې؟ نو بصري وایي چې عمل ورکه فعل ثاني ته، ځکه دی قریب دی. او الحق للقریب، الحق للقریب. بل دا چې ته عمل اول ته ورکې ضربني ته، نو فصل راغی په مابین د ضربني کې او د هغه د معمول کې په اکرمني سره، او فصل بالاجنبي ناجایز دی. د عامل او معمول منځ کې جدایي راغله. ته چې وایې ضربني عمل کړی په زیدون کې، نو د ضربني او د زیدون په منځ کې څه شی راغلی؟ اکرمني. نو فصل بالاجنبي په مابین د عامل او معمول کې ناجایز دی. فصل راغی بالاجنبي. د دې وجې نه دویم عامل ته بس عمل ورکړه. دا یو خبره. دویمه خبره دا یاد لرئ چې تنازع د دو فعلینو په منځ کې راشي، نو د تنازع د قطع کولو لپاره یو د طرقو ثلاثونه به استعمالوي. د تنازع د لر کولو لپاره لابدي ده د یو د طرقو ثلاثونه، هغه حذف دی، اضمار دی او ذکر دی. د دریو کې به یو صورت اختیاري دی، نه بغیر لابدي ده. هر دو عاملینو کې چې جګړه راغله، د تنازع د ختم کولو لپاره لابد من احد الامور الثلاثه، الحذف او الذکر او الاضمار. حذف ته ذکر دی، اضمار دی. حذف ته ذکر دی، یا به حذف کې او یا به ذکر کې او یا پکې ضمیر ورته راړي. دا درې خبرې یاد د تنازع د فعلینو د قطع کولو لپاره یو د طرقو ثلاثو نه لابدي ده، حذف ته ذکر دی، اضمار دی. اوس راشي لږ عبارت ته. اذا تنازع الفعلان، په تنازع باندې معترض اعتراض کوي چې تنازع خو ذوي روحو کې راځي، چې چا کې روح وي کله نه کله دو مچان خپله کې په جګړه
او د ګبین دو مچۍ دا غټه مچۍ نه ده وړه مچۍ داسې راونیسي او سر ورته مات د جګړه خو د روحو کې را دي خو هغه خره وي او که سپي وي او که سړي وي او فعلی دې کې جګړه کم دی نه خو چېرته نه ده کتلې چې دا بته بر رااخېستلی او دا کامه پرې وانې په جګړه کې خو سرونه باد شي او دا خو د دې نارونه خو دي نو دلته کې د تنازع نه مراد مجازي معنا ده کله چې دوه عامله متوجه او معمول یو وي نو توجه د عاملینو دی توجه لکه قرآن مجید کې راځي موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دواړه روانو ثم انطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها خلکو ته مونږ ته ډوډۍ راکړئ روټۍ وختل جایز دي که یو ځای کې توګې نو دا سوال نه دی د مېلمه حق په خلکو باندې په څلورو وړو مذهبونو کې فابو د کلي خلکو انکار وکړو ان یضیفوهما ښه بخیلانو پیغمبرانو ته وګوره مېلمستیا یې ورنه کړه فوجدا فیها جدارا موسی علیه السلام او خضر علیه السلام بیا مونږ ته په هغه کلي کې یو دیوال یریدو دیوال اراده کوله ان ینقضا چې راپرېږدي د دیوال هم اراده شته دا چېرته غوږ ورته ایښی د دیوال د پرېږدي ما اراده ده پرېږدم مجاز دی هغې دیوال نه دا معلومېده چې راپرېوځي دی نو دې ته مجاز ویلی کېدی شي یریدو ان ینقضا نو دارنګې دلته کې د تنازع نه مراد د دو عاملینو راتلل دي او معمول یو دی نسبه نو د تنازع معنا توجه د عاملینو معمول واحده معترض اعتراض کوي چې لکه تنازع په فعلینو کې راځي نو په صفت کې هم راځي که اسم فاعل کې هم تنازع راځي یو طالب وایي زید معط ومکرم عمرا زید معط ومکرم عمرا معطن وایي د عمرا د ما دپاره مفعول به شي او مکرمون وایي نو دی وایي سړی مراد د فعلینو نه عاملین دي برابره خبره ده چې هغه فعلي او که شبه فعلي برابره فعلي بیا معترض وایي چې هر کله مراد د فعلینو نه عاملینو نو خوله دې ماتېده خو دغسې به دې ویلو که نه چې اذا تنازع العاملان نو در باندې به چا اعتراض هم نه کولو داسې به دې ویلو که نه اذا تنازع العاملان نو فعل ته به هم شامل و شبه فعل ته به هم شامل و زید المحسن مکرمون ته به هم شامل و چا به در باندې اعتراض نه کولو نو د هغې جواب دا دی چې فعل اصل دی په عمل کې او ذکر الاصل یغني عن ذکر الفرع چې اصل ذکر چې فرع پکې په خپله باندې راغلي قرآن مجید کې څومره حکمونه چې دي ټول د مذکر صیغې دي ټول د مذکر صیغې دي یا ایها الناس اعبدوا ربکم اعبدوا اعبدنا نه دی اعبد اعبدا اعبدو اعبدي اعبدا اعبدنا ځکه چې خله فرع ده نو دا حکم چې اصل ته متوجه فرع خود بخود تعلیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمنا نه دی قمتم د مذکر صیغه دا خدم دغه حکم د حکم هم دغسې به هغه هم کوي کتب علیکم الصیام کتب علیکم نه دی نو سړی به روژه نیسي ښځه به هم روژه نیسي نو ذکر الاصل یغني عن ذکر الفرع نو چې فعلان یې ووایي نو شبه فعل پکې داخل او دا جګړه به په څه کې وي فی اسم ظاهر په اسم ظاهر کې به وي ضمیر کې جګړه نه راځي ځکه ضمیر به یا ضمیر متصلي او یا به ضمیر منفصلي نو چې ضمیر متصل نو چې چا سره متصل دی بس خو هغه پکې عامل دی ضربته واکرمت زیدا نو هو دا دا ضربته دپاره یا وی ضربته واکرمته نو هو چې چا سره لګېدلی هغه به پکې عمل کوي او منفصل کې تنازع راځي لیکن قطع د طریقې باندې نه موجوده هغه وروسته بیا راشي په دې باندې ایمان بالغیب راړي او دا چې اسم ظاهر بعدهما چې د دواړو نه وروسته راغلی ولې که مخکې راغلی زیدن ضربتو واکرمتو نو دا زیدن په پوخ کاڼي د ضربتو دپاره بیا مفعول به د بل چا دپاره نه او که مخکې راغلی ضربتو زیدن واکرمتو بیا هم د مخکیني دپاره معلوم دریو کې هم راځي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت ثمرت يقول تناظر على إبراهيم يوي ما سره على إبراهيم متعلق بلوي ما سره نو فعلاني ولي وي موږ وایو کم نه کمه درجه د تناظر یو سړي کې جګړه نه دي خو چې دوه شیله جګړه راځي نو چې درېو څلور یا خو بیا سمه جګړې یو دی که دوه طالبان خپله کې جګړه کوي څومره شور یو بیا چې تاسو هدایت نه طالبان درز او غرب و خدای به نوم به راشي چې خدای دا درزار او غرباره رسي نو بیا خو به خود یو دروش شاري
لیکن دو کې تنازع متحقق کېږي نو ډېرو کې خو به خود یې اقله درجه د تنازع حیران دي اقله درجه درته بیان ان يعمل في ذلك فهذا دا تنازع انما يكون دا متحقق کېږي على 4 اقسام. الاول ربنی قسم ان يتنازع في الفاعليه فقط او دا هر یو دپاره درته مثال لري لکه ضربني و اکرمني زیدون. ضربني وایي زیدون د ما دپاره فاعلي او اکرمني وایي او مفعول کې تنازع نشته ځکه هر یو سره خپل مفعول تړلی دی. دویم قسم ان يتنازع في المفعوليه لکه ضربت و اکرمت زیدن. ضربت وایي زیدن د ما دپاره مفعول شي اکرمت وایي ما دپاره. الثالث ان يتنازع في الفاعليه والمفعوليه ويقتضي الاول الفاعل والثاني المفعول لك ضربني واكرمت زيدا. ضربني شغالي او اکرمت او الرابع عکسه سلورم د دې دریم عکس سمانه یعنی ضربت واکرمني اولنې مفعول غواړي او دریم فاعل غواړي. واعلم طالب دا خبرم دکه ان جميع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول اعمال خير. هغه وایي دا مسله د جواز او د عدم جواز نه ده دا غوروالي ده. بسرین دا غوره کوي چې دویم ته عمل ورکړو. کوفین وایي او که یو کوفي مولا دویم ته عمل ورکړو کوفیان به ترې خفه هغه وایي هلکه خیر دی جایز دی لیکن ښه دی ونه کوي زموږ مدد خدا و چې لومبني فعل ته عمل ورکړه تا دویم ته ورکړو. او که یو بصري مولا ولګېدو او اولني فعل ته عمل ورکړو بسرین وایي جایز دی ناجایز دی لیکن ښه دی ونه کوي زموږ مدد څه دی چې دویم ته عمل ورکړي. پوهېږئ دې ته جواز او عدم جواز اولویت یعنی که یو کوفي مولا ولګېدو فعل ثاني ته عمل ورکړو نو کوفین وایي کافر وایي تاسو د اولاد یو کار که ثواب دی حاصل نه کړه ظالمه ادم د مذهب خدا و چې اول ته عمل ورکړي خو خیر ښه دې کړي در باندې حکم د فاسق نه لګو مذهب نه خو دې خلاف کړی لیکن د جایز او د ناجایز خبره نه ده د اولاد او د عدم اولاد خبره. مونږ احناف د سحر بوز په رڼا کې او شوافي یو شافعي چېرته په رڼا کې بوز وکړو شوافي کې د کافر حکم نه لګي یا که یو حنفي جمع وکړه په توره تیاره کې حکم دا نه وایي چې ناروا دې وکړه خو ښه دې ونه کړه ته ثواب دې کړو چې رڼا کې دې کړه نو دې ته د جواز او د عدم جواز او د اولویت او د اولویت فرق دی. نو دې وجې نه دې درته وایي چې واعلم ان في جميع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول واعمال الفعل الثاني. کوفین وایي دواړه جایز دي هر څه دې خوښوي لیکن کوفین وایي مونږ دا خوښوو چې اول ته ورکه عمل او بسرین وایي مونږ دا خوښوو لكن خلافا للفراء في الصورة الأولى. فراء خلاف كيف كنا في الصورة الأولى أغوي كتر دوار فاعل غاري كتر دوار فاعل غاري ده قدي صورة كده كمنو عمل فعل أول تورك هذا خلاف كيف ده كتي قدي صورة كده حذف رانشي حذف ده فاعل ناجائز ده فاعل سنة ندرين كده مرتضمين راجيتي فروانش سنة او والثالث او درين كي نعمل الثاني كتر تا عمل ورکو ثاني تا نو هغه صورت کې بیا اعمال د فعل ثاني جائز نه ده د فرع په نسبت. ودلیله هغه وایي ځکه دا ناجایز دي هغه دنه د جواز او د عدم جواز مسله شروع کړه. هغه وایي لازمېږي احد الامرین یا حذف د فاعل او یا اضمار قبل الذکر او حذف د فاعل ناجایز ده ځکه فاعل عمده فی الکلام دی او اضمار قبل الذکر په عمده کې ناجایز دی. وکلاهما محذوران وهذا في الجواز وده فراد اختلاف في جواز وده من جواز لكن لكم فينا وده مسلمين خلاف ها اولویه پر دم اویدا ایوب باندې فتوا ده جایز او ناجایز نه لګي فراوی ناجایز تو کدا شروع کړ او ناجایز تو کړه کوي ګناګار نو فراد جایز او ناجایز خبره ته جوړه کړ او خود د کوفینو د مسلمانانو خلاف اولویه پر دم اولویه. واما الاختيار رافع اختيار ففيه خلاف البصريين فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني. بسرين ورقي إعمال ده فعل الثاني ده كده أقرب الطالبين إلى المطلوب ده أقوي ده فعل الثاني أقرب الطالبين إلى المطلوب ده ضربني وأكرمني زيد أكرمني زياد نزدو ده زيادتا نو حتى أقرب الطالبين توركي حتى أقرب الطالبين إلى المطلوب أقوي ده أقرب الطالبين ده تعمل ورقة او بل کتا عمل فعل اول تو ورکو ضربنی و اکرمنی زیدن کتا ضربنی دا پارا زید فائل کر دے نپا ما بین معمول او عامل کی بفصل راشی فائل نبی تچی دا زیدن دا ضربنی دا پارا فائل کر دے
د په مابین د ضربني او د زید کې اکرمني نیت کې راغلی او فصل په مابین د عامل او د معمول کې په نبي سره ناجایز دی. د دې وجه نه موږ وایي دویم ته عمل ورکوو. بل وایي موږ سره د قرآن مجید آیت موجود دی. بسرین وایي موږ سره د قرآن مجید آیت موجود دی. قرآن کې راځي هاؤم اقرءوا کتابیه، هاؤم اقرءوا راغی ولولئ زما عمل نامه. الله تعالی به جنتیانو ته په خلاف کې عمل نامه ورکړي، جنتیان به ډېر خوشحاله وي. خپله ملګر ته راشئ که نه اول نمبر پاس شوی مې راته نه کم طالب چې اول نمبر پاس وي غړی اوچته نیولي راشئ که نه ګورئ نمبر خواري مې کړې وه طالبه تا به خوبونه کولو زه به هاؤم اقرءوا راشئ ولولئ کتابیه زما عمل نامه. نو که فعل د عمل ته ورکړی دی نو بیا به داسې و چې اقرؤوه هاؤم اقرءوا دی. نو که فعل اول ته د عمل ورکړی نو بیا اقرؤوه هلته به د ضمیر راړو، حالانکې ضمیر نه ده اړل شوی. نو دا کتابیه ده اقرؤو دپاره عامل د تسلیم وایي. دارنګه قرآن مجید کې بل ذکر راځي آتوني افرغ علیه قطرا. آتوني او افرغ په قطرا کې چې کوم عمل کړی دی نو موږ عمل فعل ثاني ته ورکو. آتوني افرغ علیه دا پکار ده چې افرغوه ویل هغې دپاره دلیل د قرآن نه موجود دی. او رضي علامه رضي چې د کافي شرحه کړي زبردسته شرحه ده، د هغې غوندې شرحه د کافي بل چا نه ده کړې. رضي په شافیه باندې شرحه ده په کافیه باندې. هغه وایي د قرآن او د حدیثو د عربۍ اکثر عبارتونه چې ګورم د فعل ثاني ته عمل ورکړی فعل ابن مذهب حق ابن مذهب حق. نو دی وایي چې فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني ولې اعتبارا للقرب والجوار ځکه چې دی قریب دی او دی اقرب الطالبین إلى المطلوب دی اقرب الطالبین الحق للقريب ثم للبعيد. والكوفيون الكوفيين چې دي يختارون دی غوره کوي اعمال د فعل اول مراعاة للتقديم والاستحقاق. دی وایي السابقون أولئك هم المقربون. خبره ختمه او په دغه باندې به بس کړو ځکه طالبان د وطن نه خاص کر د بلوچستان نه ستړي راغلي دي.